په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول، لیونی به دمول، تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم. دا خدای شانو اتفاقی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه، چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیوانه دی، نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګره ورته چې ته بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای. ادمګری ما وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا کلمات د لیونو نه. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. قران کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایي چې دا قران د خدای کلام نه دی. نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. کتا سو په شک کې په دې خبره کې چې دا قران د خدای کلام نه دی، شکم دی، نو خدا فاتوا بسورة من مثله، راوړ یو سورت د دې قران په شان. وړو کې سورت په ټول قران کې ان اعطینا کل کوثر دی. یو سورت په قران کې داسې پیدا کړي لکه د قران چې دی تاسو به حق بجانب دی چې قران د خدای کلام نه دی. یو عربو کې خود شعر او شاعری او د ادبیت شان ډیر اوچت، بے حد ډیر اوچت عربو کې. او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول. لن درته عربو کې یو دو جنا کوي داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه ہے، امرؤ القیس نامه ہے. او نور شاعرانو په هغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلق خو د امرؤ القیس جو د شهرت ډیر شوی، دنیا به د شعر ته غوږی خو، دنیا به د کلام ته غوږی خو. دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوه دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اډو څوک په سړو کې نه اچي ورازي چې مړی. امرؤ القیس راونی ونه هغه ورته وی چې زما یو دولونه دي
هغه ته زما یو پیغام ورسوي. ویل بالکل وعده ده. وې زما چې مړ کې او زما کور تلار شي نو زما لونو ته بداوي چې یا بنت امرؤ القیس یا بنت امرؤ القیس ان اباکما، اے دوو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار. د دې الفاظو دا معنا ده. بعد دومره زما لونو ته وای نور تاسو خلاص. سړی مړ کو کور تراله لونو ته په دروازه کې आवाज وکړ چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما. لونه روته او دا دوار شاعرانی ونیو چې وینیو ولی په تاسو زمون پلار وجلې دي. ورته مونږ تاسو پلار کم ځای وجلې مونږ خو یو شعر وې تاسو په دروازه کې وینیو. پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو. حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو پلار د وجلې. اجینکو ورته مونږ سره دلیل ویلو. ویل دوی یو شعر ویلې دی. شعر دی دوی بیا وای نو اوس به خبره صفاش. اغي وی یا بنت امرؤ القیس ان اباکما. اجینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی. د نیم شعر سره بل نیم بیته اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې قد قتل فقاتل لداکما. شیخ دوی دا ویل یا بنت امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتل لداکما. و دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې پلارم قتل شوی دی او قاتلان دغه دوړه ولاړ دي. کینی ول دا شاعران د ټول د عربو را ټول شي او دیړم بنی نیم بیتی سره د بل بیت جوړ کی نو دوی خلاص. کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دي. عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داس خزو کې تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننه وته. بادشاہ یو وینځوا هغه وینځله د سرو زرو هار جوړ کړي او ډېر جوړا کړي سنگار کړي. د خیال کړي دی چې یاره دا بادشاہ هو دا وینځه ډېره خوخه ده نو څه صفات دا وینځه کړي دی چې ګورکه څیرا کړ. بادشاہ دغه په مزه کې داسې مستو چې دته اډوم نه کته. شیرونه میرونه یو کدي خیال کړي دا د پخوانه دا قصه دا سره روانه. ارز مداو چې ابو نواس د بادشاہ دغه وینځ ډېر صفاتو کو هیڅ ورته ورنک او نه ورته وکته. د ابو نواس بار وروته د بادشاہ په دروازه ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا. زاع ضایع نه ده ضایع شو بس شو. شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاہ كما زاع عقد على خالصا. لکه چې تا بس کړه د سرو زرو عامل د خالصي وینځ په غاړه کې وینځله څوک د سرو عاملونه ورچي. لکه تا چې د عامل بی عزتی کړي د وینځ په غاړه کې داسې زما د شیرونو بی عزتی ستا په دروازه کې وشو. سنتریان وکته چې دا شعر ابو نواس لیکلاړ دنه رپورټ کو چې ابو نواس خدا سے شعر لیکلو. بادشاہ لور شیراوی دي چې راویني وو د چې دنه ننواتو نو زاع عین بچرتم ک قتلې عین دا سلام دی خپل ٹھیک ده داسې نو د چې ننواتو نو د عین نه لاندې د خپل داسې میټاو کړه. نو چې عین نه لاندې خپل میټاو کې نو پاس حمزه پاتې شي. خیالم کړی پاس حمزه پاتې شي چې ورننه وته. بادشاہ ورته دا څه دی لیکلی باب وې څه دی لیکلی څه وی لقد زاع شعري على بابكم. وی بادشاہ سلامت تی پخپل لګوري چې بادشاہ د حسین را پاسې چراغ عین نو حمزه کړي او د خلاندې ته خپوالی و. بیا دا معنا شو چې لقد زاع په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي په غاړه.
عقل دی حد ته رسیدلی او د عربو په دې خبره پوهېږئ یعنی یو عین نخپی والو سره به دنیا په بله واړوله دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو خو د قرآن مقابله چاو نه کړی شو چې یو سړی و خرې ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مرۍ ده راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو چرته یو جوهري پیرا پیښ شوی دی چې کتلی دي چې فوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده ورته کاکا دا مړی خرڅې نه نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړ هغه ورته 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ لاس خر کېده 10 روپۍ چې خر والا کتلی دی لیونه شوی دی او زری مړی را پرانیسته د خر د غاړې نه هغه سړی له ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه جوهری ځان له په منډه روان دی چې د خر والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خر والا ځان له په منډه روان جوهری هغه مړی یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او خب بهترین بکس کې اخوا ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه خسته خسته بکسونه جوړ کړي څه زمانہ پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شو چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یو خېج اوس کال پس سپای کې یو د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپل پرانیسته شي او داسې واز خپلونی نو چې ساس کې پکې راو غورځيږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شو او سمندر بیخ تلاړه نو هغه کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرسو کو او خلای واز نیولې و دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلری وی خود دواړو قیمت دا یو عمر نه دی نو ځکه مولانا روم وی چې کاسه چشمه حریصا پر نشد کاسه چشمه حریصا پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وې د انسان د سترګې دي دام د هرس نه ډکی او چې لک شراشي او په نور وې چې نور راشي او په نور وې تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کی تخلا واز نیولې ولري نو قیمت کم شي زما عزیزانو بادشاہوی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کما کال پس په سپای کې یووزي دی جوهری وې چې ما سره شتا منډه کړې دا او بکه سره اغسته ده چې پرانیسته ده چې ګوري ملغلره 2 ټوکړې پراته و ما تا دی جوهری ورته وې چې بیړه دې تباش د خر په غاړه کې خروالا چولې وي
نو نه ماته دي او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته عمل غلره ورته وی چې زما بیړه مت تبا کوه جوهری بیړه ستا تباشه خرو والا کزه د خر په غاړه کې چولې ومنو خرو والا ته دا پته نه و چې دا د لکو روپو ملغلره ده کینی زبه خر ته غاړه کې نه چول نو اوس ما ته ولې شو ما ته زکه شم چړه مې اوچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپے که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته و چې دا دومره اعلی او چت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست اهل مکه او اهل مدینه او کې اختلاف پریوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو څه کار دی امیر به زمونږ د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر ومنکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه پاسه ده او ویلي چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صدرونه په وګا چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرڅو ما چې بال بچله په سوړه والا هغه ورته ته خامور شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچله روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوته بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ کړه به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړې ابو بکر لور کړ هغه یو وړه واپس بیت المال کې داخل کړ ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و د اوسای په سرمن لیکل شوی و د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډو کې د پاغي لیکل شوی و دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتا و
پرتوا یو غزا وشوا پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وې چې دا د قران نسخه په یو ځای کې راجمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې قسمی کزا هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام چې د قران نسخه یو ځای کې را جمع کولم، چونکه پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي، د بیت المال مال هغه د پاره حرام. داس دې ته وایي نظام اسلام. د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناسته کمیس ته ټاکۍ ګنډي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړ چې اين خلیفۃ الاسلام، د اسلام امیر چرته دی؟ خلق ورته نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناسته او کمیس ته ټاکۍ ګنډي. چې دا ورغه عمر فاروق ورته داسې وکړه، خو چې وی کته نو هغه باندې لړزاو لګیدا، پا سفیر لړزاو لګیدا. عمر فاروق ورته تعال لا تخف، راشه یریګه ما. ولی ورته زه سفیرم صاحب دا کاغذات مې راوړي دي و یو ورس کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامت په تنزل کې پری ناس پزمکه کمیس پټاکای ګنډي او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست خالی په کتو. اوس مونږ ته چې څوک ګوري لړزه به پې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکې، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شوبې شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی کولالو لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی د اجړا ورته وایي چې کولال کاکا وی ودرېږه. وی ولې؟ وی مونږ غلیو لار شو کوم. هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی، بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تراک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ. هغې وی څه دې وکړه؟ ویل ویې پېژندو، مونږ یې پېژندلي یو. تاسو وایئ شوئ مونږ یې پېژندلي یو. مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي. دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمره دې خوره شه. عمر فاروق ورته را پاسېدو او لارې له ورته را نظام اسلام درته خیر. په منبر ولاړ دی خطبه وایي، یو غلام را پاسېدو د ګریوان نه ونیو او منبر نه اعلان دی را کوز کو. ورته ولې بچیا؟ وی دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې خطبه نشې ویلی. په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف.
ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناستا د په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سخه د منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام تب د نظام اسلام په ملک یو سپئی ته وای چې دی خورش یو بابو ته به جواب بابو صاحب دی خورش ابو غره دی بابوګانو اکثر د چشمه داسې چوری په دې ځای دی خورشه چپړاسی ته ودا سوق دی پاگل بچي بابو صاحب لګ بار راشه او به ویلې شي نظام اسلام دې ته وایي امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې فرش پمنډه ولا رات معصوم یې غېږ کړي ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاون دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی اور چا د لپاره ور چا د پاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت ته استادوی ما سره زنا کړي دا داګه نه پیدا وې چې خاوې وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او دوی د سر نه رونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران اور تراغه زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو و زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډیر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چر معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته وخایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام دته نو نظام اسلام چې ملک ټول د غلو دی پدې تر اوسه یو غل نه لاس غوس نشو ملک ټول د زنا دی پدې تر اوسه یو زناکار سنگسار نش ملک ټول د شرابیانو دی پدې ملک ټول د شرابیانو دی پدې یو شرابی په درو نه والے شو دته وی نظام اسلام چغینی صاحب یو بد حال جوړ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو نه د خلینو بوټو زړه کلیجیان خلکو الټی کړي چې دا نظام اسلام دې څه شي دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروسته عثمان ذی النورین خلیفہ شو عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنک زما ځان دی لار شي خو د دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبرو والو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پرې ول
زما عزیزانو دیتا وی نظام اسلام، دیتا وی نظام اسلام. دا عثمان سڑے والا راغے وی پیغمبر را لے گلے میں یو من شات میں پکار وی کینا بچیا کینا قافلہ را لے 200 خانہ ساروان تیوی دی سڑی من شات ورکا پیغمبر را لے گلے ساروان ورتوی چی جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي. عثمان ذی نورین ورته وی چې دې سړی له من شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه. ساروان ورته وی چې جی دا بار بده وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی وخم ورکا وخ به یې وی جی دا وخ دا څه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا اوخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینه وې دا اوخ می دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا ور پړې واغستو ورواله مخ کې شبچې په مخ. عثمان ذی نورین خپل ساروان ته وی تلوار والی کې وی جی ویریدم وې سو یریدم واسه نه چې تو سره ته وې چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شه بد ده نا ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. دې ته وی نظام اسلام. مونږ او نظام اسلام دیکھو وګوره د عثمان ذی نورین نه رستو حضرت علی خلیفہ شو. حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمہ نا جوڑا وا دا امیر المومنین بی بی انا جوڑا وا. حضرت عثمان دا حضرت علی انا راغسته وی چې بی بی فاطمه ته وړو لار کې ملنګ پروت ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک وی والا ورته د څه نه علم دلیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خلک را کوزنا جوړه چې دا اخلاص شي وی خرم خلر علی پاکه کبي الاش اے علی کدمره خدمت کولې شه ډیره خده کینا انار دی وړه ول ولې نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار. حضرت علی په خپل لمن دا سړی خلا پاکه ول بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وی بی بی تعالی می انار وړو خلا دی پکوا تبه والے ولار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریو نو عرض می دا عزیزان چې قانون د ملک ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو ولا ته وی چې تاسو سره دي چې ته پکې هغه د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زین وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکې پاتې وې وې صاحب خپنه شي سره وېم دیتا چې زړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه دې لاړو پلار دې راغو پلار دې لاړو تراله تبم ته نن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وې چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړ کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کورسای چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شي په هغه دی کینی چې پټ کی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشه خو لومغه سي په سر کېره یو څو لخت وینځه واله اچ را پاسې د نوډېره وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسه ونی وچه او خو دې جړل زکه چې ما وهل
نو داود خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کوي نه پردم دینه چال دی نه وی صاحب خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مزه به څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخندل ول داود جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چې ابد څومره لخته عزیزان بادشاہ میں واللہ رشتیا دے بادشاہی پریخو روان شو یو بالغ تا یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی او سره د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې الګا دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرزونه مخکې چې لاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړی دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړی دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخیش کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا اوس زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشه انار راوړل خواږه غوندې وګور چانار راوړه تراو ول خواږه وګوره وې سکا ورته وې سیب بډان دې زکات راو چې تا ماته د سکلو حکم نه وکړي نو که زه به اجازه تستا دا انارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجایز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه ولا د باغ چابیانې ورکې وزستانه او کری نه کوم وی چې ولی مې اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به مې ساتي کار به را باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه علمه نو بیا به هم حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه علمه بیا به هم حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو سلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لگیا دے اصل میں پاس بیت اللہ دا پاس نا آواز سچلا لبیک موہ لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دیکھوا ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ گھبراؤش یا اللہ داسور ازلمی نے تپوس کئی چی لا لبیک آواز میں ووردو چی دا ما تو ویلے شو کتا تا ازلمی ورتلو کاکا جانا لسکالو شو چې د دې کور نتاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خو نو ځکنه نازل مې ورته وی چې کا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وسو چې د دې کور مالک مې نه پریدي او په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چر تلار دایول او راول وی دو ساتي وتا 2 غنټې کې چې د جنازه تیار ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولا او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزانو عرض میں داو
چې دې ځمکې لاندې هر شی شته، هر شی شته، جنت هم شته او جهنم هم شته. جنت هم شته. علماء لیکلي چې عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړ، ورته وی زما د قوم ته ووایه د ځمکې لاندې څه چل دی. هغه ورته صاحب خبر نه یم، خو زه چې مړ شوم خلکو چې خښ کړم نو د ښي طرف نه یو کړکۍ وشوه، یو سړی راغی لاس یې راکړ رانه لاړو، بل راغی لاس یې راکړو رانه لاړو، بل راغی لاس. ماړه کې خیال وکړو چې ته په یوازې دلته څه چل کې، خو ته موځه. وی پا کړکۍ ورپسې زه م ووتم، چې ووتم څه ګورم چې یو ډېر ښایسته باغ دی، باغ دی، او هغه باغ کې ولې بیږي او ډېرې ښایسته ولې بیږي. وی مازدیګر ټایم دا یو بله مسله واوره، کم سړی چې مړ شي که هر ټایم یې خښ کي خو په قبر کې هغه باندې زیړی مازدیګر وي. نو دی وایي چې ما مټې اونغښتې چې دا ولې بیږي او دس کومه چې مونځ قضا نه شي. وی په دې کې یو جینۍ رااله او زما په دې املا لاس کې خو چې څه کوي، ما چې او دس کوم راته وی چې دا د منځونو ځای نه دی، منځونه د دنیا کې چې څه کړي دي بس هغه کافي دي، دلته به اوس مزې کې. وی ما داسې ټیله ورکړه چې منځ نه مې څنګه بندې. وی چې ما داسې کې د هغې غاړه کې هارو، هغه هار وشلېدو، چې هار وشلېدو. وی ما ورته وی چې اوس خو دې خدای که راته وی جنۍ چې اوس خو دې نه پرېږدم، دا هار به جوړی راتنواله به دې پرېږدم. وی د تار یو سره غي ونیو یو ما ونیو او مرایم پکې پیرلې او خبره اترم کولې وی هارم لا پیرلې نو چې تا आवाज کو زرا ووت. عیسی علیہ السلام داغه تاریخ چې معلوم کو سلور زرا کال شي، او سلور زرا کال کې هار څنګه نو پیرلې او دوی پوي ولې نو مولانا وی ہزار عیش تصدق کو نمز قطرے غم، ہزار عیش تصدق کو نمز قطرے غم، کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وی زرگون عیشون دی یو ساس کی د غم نه قربان شي. خوشحالی دا سدا لکه د خوب لیده په سړی تیر شي، او غم چې په یو منټ راشي دی وی تا خوشحال لا کلاوي. زوی دیوی دیر سلویخ کاله ژوندی په خوشحاله اډو پوهېږي نه، او چې په کوم ورځ مړ شي ته د ځان تماشا وکړه. دا در سره فکر اډو نه چې سلویخ کاله را سره خیر دی که نن مړ دی، دا څوک وایي؟ نو غم داسې شی دی چې هغه نه تیریږي، او خوشحالي ابل زرګونه کلونه تیر شي اډو پوهېږي به نه. نو عیسی علیہ السلام ته وی چې زه اډو مجلس ختم نه و چې تا आवाज وکړو زه راووت. زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، مړی را ژوندي کول، ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل، مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل، دا معجزه و د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام. یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیہ السلام را ژوندي کوي څه تکلیف دی درته؟ صاحب په سخت عذاب کې. نو مور ته څه چغې وهې؟ وی مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندی وم، ما به چې ویو کړه نو مور به مې قربان راته ووي، نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو. نو سم ډېر تکلیف کې م که چېرته مور راته قربان اواز چې عمر فاروق والی شو، حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمې لارې ته راورسېد. حکیم ته وی ځه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه. وی ولې؟ وی عمر وفات شو. تا ته چا وویلې؟ دو په دوه روان یو، څه اواز درته وشو؟ وی بس مړ شوه. حل خو ووایه. وی حل دا دی چې دا وګوره پردی چیلای ده او پردي بوټي خوري لګیا ده. حضرت عمر چې ژوندی و چینو به دا جرأت نه شو کولی چې پردي بوټي وخوري. اوس چې چیلای دا جرأت وکړو چې پردی بوټي خوري، معلومیږي چې عمر مړ شو، چې راغی رښتیا مړ و.
د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه وي، د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي، زناورم پردی بوټی نه خوري چې عمر به خفه شي، عمر به خفه شي. نن مونږ ړکه یاره نشته، خوف خدا نشته، نو چې د حکمران طبقه په زړه کې د خدای یاره نه پیدا، د دې ملک په ډکه د خدای یاره نه پیدا کی. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شہید وائی اغا چاہتا من قتل بظلم سوک چه قتل کړي شو په ظلم باندې دته شهید وای. ظلم کې بیا ډېر اقسام دي. یو سړی تانه پټه نیولې ده او په خپل پټی دی ور سره گویا کې جګړه وا او را پاسه د الټه ته وشتي، دا هم شهید دی. یو سړی ته شکولې مالم در نواغستا الټه وشتي، دا هم شهید. علی هذا القیاس تعریف د شهید گویا دا دی چې سو قتل کړي شي په ظلم باندې، د مرګ در پورې هیڅ نو او ته مړ کړي، دا په ظلم قتل دی، دې ته شهید ویل شي. دا گویا شهید حقیقی دی. یو حکمی شهید دی، یو سړی په اوبو کې غرق شو، حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دام شهید دی. یو سړی په اور سوځید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دام شهید دی. یو سړی باندې کوټه را وغورځیدا، د چھت لاندې شو مړ شو، دا هم شهید. دا حکمی شهیدان دي. حقیقی شهید هغه دی چې کوم په ظلم مړ شي. او دې کې اوچت مقام ګوره دا یاد لرئ، دا هغه شهید دی چې کوم په محاذ جنگ کې د اعلا د کلمت الله د پاره د کفارو سره جنگيږي او هغه ځای کې مړ شي، نو پیغمبرای او نبوت پسې دویمه درجه بیا د دې شهادت. ځکه چې د دشمن گزار ته سینه نیول دا ډېر ګران کار او ډېر مشکل کار. دا مونږ خلق دا وایو، او که وخت راغی بیا به دا ما غوندې مولیان هم درته وښیم چې څنګه منډې به وایي. دا ډېر ګران کار دی چې سړی په مرګ باندې سینه واچي او د سر بازی ولګي په میدان کې، دا بیا ډېر ګران. ابو سعد یو صحابیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاړ دی او د په جنگ کې لګیا دی، جنگيږي. نو جنگ کې یو سړی دو قسمه جنگ کوي. یو جنگ داسې وی چې بل وهي او ځان ساتي، یو داسې جنگ، او یو داسې جنگي چې په مرګ سینه وراچي، ځان ساتلو خیال دیم پړه کې ناراضي، بس سینه دی پیاچولی او بل وهي او دا دی خیالي چې زم پکې شهید. دا بیا ډېر ګران کار. بل وهل او ځان ساتل دام یو حد پورې گزاره کوي، او بالکل بیا په مرګ سینه وراچول دا بیا ډېر، دا بیا هغه ایمان دی چې د دې مثال بیا نشته.
حضرت سعد په مرګ بالکل سینا چولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولاړ دی او مسکه مسکه کیږي. ناګانه پیغمبر په محاذ جنگ کې په میدان ته ورمنډه کړه او حضرت سعد په ملاو ټپولو او ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي، اے ابا سعد اولا زما مور او پلار د تا نه قربان شي. عزیزانو دار رتبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي چې زما مور او پلار د تا نه قربان شي، د دې بیا مثال نشته. دا بیا هغه مقام دی چې په دې یا خدای پوهیدا او یا په د خدای رسول پوهیدا. زه ته پرې پوهیږم چې دا کوم رتبه ده او دا کوم مقام. نو عزیزانو عرض مې داو چې دغه ساعت چې څو وخت کې وفات شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اهتز له عرش الرحمن، نن د په مرګ باندې عرش مجړل. عزیزه څوک چې د الله د پاره په میدان کې ځان قربان کی، نو پیغمبر وی اهتز له عرش الرحمن، نن د خدای عرشم د په مرګ جړاو. عزیزانو عرض مې داو ما تاسو ته 13 جمعه ویلي چې هیڅ پارشي کېشتا په خدای باور وکړي چې د سړی په مرګ باندې دیوالونه هم جاړي، آسمانم په جاړي، ملائکه هم په جاړي. نیک سړی او الله والا سړی سرفروش د دین سړی چې څو وخت کې مرشي داغي جړه یوازې د مور یا خويندو یا د خزو نه هغه باندې جړه د اسمانونو وي. قران کې راغلي دي چې د شهید روح چې اسمان ته ملائکی یوسي او دروازه وټکي څوک یې د فلانی روح را روان دی، داول اسمان نه تر علیین پورې د ملائکو صفونه داغه په استقبال کې ولاړ. زما عزیزانو عرض مې داو چې جړه یوازې 13 ورځو کې ما تاسو ته ویلي چې منصور په حق او د استغراق مقام ته رسیدلی و، ان الحق ځان ته وې مليانو پانسی کړ چې د دل جنازه په کوم لار وړاغه دیوالونو نم ان الحق आवाज راته د غاړه ته چې کوم رسایا چولې و هغه رسایم ان الحق چغي وای. خدای سره چې نزدېکت سړی پیدا کی نو بیا یوازې بنی آدم ورپسې نه جاړي، هغه پسې هغه زمکم خپای چې کوم زمکه باندې دی ګرځي. عزیزانو اوس مونږ پسې به کوم زمکه خپای. ولې په مسلم کې تاسو دا روایت نه کتلې چې دا دنیا په ټوله لاړه شي آدم علیه السلام ته چې ته اول الناس ته راشه زمونږ شپارس وکړه. آدم علیہ السلام وای چې زپکې نه، نوح علیہ السلام نه، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام نه. رابشي سردار کونین تا ابرا پاسی ورته وای راځي دا زما کار دی. ټول پیغمبرانو ته په دنیا کې چې کوم خصوصي اختیارات ملاو هغه په دنیا کې ختم کړی دي. مال چې راکړې شو ما پټ ساتلی دي، اوس به په قیامت کې تاسو د پاره ښکارا کوم. یا الله تا ما سره وعده کړې و چې ولا سوف يعطيك ربك فترضى،
اے الله ټول انبیاء خپل اختیارات په دنیا کې صرف کړی دي، ما نه دي کړی، نه مې قوم ته خیرې کړي، نه مې سغوښتي، نه اوس مې دا دی راوویسته. الله به ورته وی حبیبا ته په لاس ږدا او زبه بخما ته شپارس کا او زبه بخما په دغه ورځ به سلاطین او انبیاء ټول سرنګون ولاړي، یا به خدای وي چې هغه به عدالت کوي، او یا به محمد رسول الله وي چې هغه به وکالت کوي. بل به څوک وي؟ لمن الملک اليوم، څوک دی نن چې سر اوچت کړي چې زم څه شی یم؟ دا لوی لوی متکبرین د زمانې به سرنګون ولاړي. لمن الملک اليوم، आवाज به وشي څوک دی د نن ورځې بادشاه؟ لله الواحد القهار. زما عزیزانو چار کله هغه ژوند چې کوم به ټول عمر وي او ټول عمر به وي، هغه ځای کې به صرف د خدای ذات او شان اقدس د سردار کونین زمونږ په کار راځي، بل به هیڅ څوک نه. ټولې رشتې به منقطع شي. یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. پلار به راشي زوی ته وایي بچیه لږ سه راکړه چې زما حساب کمی دی، وایي به زه خپل کار کوه که زما کم شو